رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى والتقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام مشرانو کشرانو رونو، ترکمزه چې زما आवाज رسی اوریدونکو مسلمانانو خویندو میندو او لونو، نن زمون موضوع دا د بے حیائی او فحاشی عالمی ورس. رب دې د صحیح وینا توفیق راکړي او بیا دې مونږ ټولو ته په هغې باندې عمل نصیب کړي. 14 فروری دا او نن د جمعې ورځ ده. دا 14 فروری تاریخ په ټوله دنیا کې نن منځلې کېږي د ویلنټاین ډے په نوم باندې. د ویلنټاین ډے حقیقت تیر کال ما تفصیل سره بیان کړو. خلاصہ او لب لباب دا غي دا دی چې دا ورځ د بے حیائی او د فحاشۍ د ترویج او خورولو د پاره عالمی پلیٹ فارم دے. د هر مذهب خپل یو لوګو وي. د هر مذهب یو پہچان وي. د هر یو مذهب خپل یو شعار شته. چې هغې نه د هغه مذهب معلومات کېږي. که صلیب وګورې نو تا ته پته لګي چې دا مقام د عیسیانو دی. کوم ځای کې بوتان ولاړ ووینې نو پدې باندې ته پوهېږي چې دا مقام د هندوانو دی. کوم ځای کې چې دې نه علاوه ډول او سرنا وګورې نو ستا ذهن ته راشي چې دا عبادتخانه د سکانو ده. خو چې د الله اکبر صدا واورې نو زړه دې پدې باندې یقین وکړي چې دا عبادتخانه د اهل اسلام او د مؤمنانو ده. همدغه رنګې پہچان د مذاهبو شته. 1400 کاله مخکې محبوب کائنات امام الانبیاء بدر الدجا صلی الله علیه وسلم د تیارو د پاره سبا پیغمبر فرمایلی ان لكل دین خلقا وان خلق الاسلام حیا. یقینا د هر یو دین د پاره خپل اخلاق شته، خو که تاسو د اسلام اخلاق کتل غواړئ نو د اسلام پہچان او اخلاق هغه حیا ده.
یو انصاري خپل رور ته نصیحت کوي او نصیحت هم ورته کوي وهو یعظ اخاه فی الحیا د حیا حوالې سره خپل رور ته خبرې کوي آقا کریم پہ تیر شو اس مشر رور کشر ته شروع دے د حیا دعوت ورکوي آقا چې واورېدل دا مشر کشر ته د حیا خبره کوي آقا ورته وایي دعه پرېږده دی مه کوه ورته نصیحت ان الحیاء من الایمان حیا باره کې ورته څنګه نصیحت کې حیا خو ایمان ته ویلې کېږي حیا خو د ایمان حصه ده یو ځل چې د ایمان راوړی دی بس دی به حیادار وي حیا باره کې څوک نصیحتونه نه کوي نو دا نن چې موږ په منبر د حیا خبره درته کوو پکار دا وه چې دا م نه کولی ستاسو د ایمان او د اسلام کیفیات دا پکارو چې هغې سره حیا شریکه چلېږي خو افسوس زموږ ایمان ډېر کم شوی زموږ د ایمان کیټګري بلکل لاندې روانه دی وجه نه مجبوري ده چې په دې باندې خبره کوو که حدیث ته وکتلی شي نو په حیا باندې خبرې ته ضرورت نشته ان الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان یو حصه ده اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت یا فصنع ما شئت آقا فرمائی کله چې تا نه حیا لاړه بیا ته مونږ نه لاړې زه ازاد څه شی کوې کوه حیا چې تا نه لاړه نو طالب وایي ته مونږ نه لاړه تو اوس ازاد شوې فافعل ما شئت یا فصنع ما شئت څه چې غواړې هغه کوه نو کفر پرنګارنګ طریقو باندې د مسلمان نه حیا اخیستل غواړي عمده یو حیا ده چې پلار زوی سره سترګو کې سترګې نشي اچولی معنی پکې حیا ده عمده یو حیا ده چې ښځه خاوند باندې لاس نشي اوچتولی عمده یو حیا ده چې شاګرد د استاذ مخې ته نشي راتلی عمده یو حیا ده چې د مشر او د کشر په منځ کې فرق دی کله چې تنه دا حیا بهر شي نو بس تمام فرقونه به ختم شي او کله چې فرق او تمیز ختم شي نو معاشره انسانی معاشره نه پاتې کېږي بلکې ځنګل باندې بدل شي نو نن د بې حیایۍ عالمي ورځ مناویږي نن د بې حیایۍ عالمي ورځ مناویږي اقوام متحده نه 5 ورځ چې دا د بالکل د بې حیایۍ دپاره مختص کړی شي او په دې باندې دی هر سړی بې حیا وګرځي ستا لور له دې څوک ګل راوړي او ته دې د بل خور له ګل وړو بل خور دې تا له تصویر راستوي او ته د بل ښځې له تصویر استوه ګل استوه بد دا کونه ګوتې کوه دا عالمي ورځ ده او لیگل طریقے سره لیگل طریقے سره انلیگل نه که یو ځای کې پې پابندي ولګولې نو د حکومت مجال نشته چې پابندي پې ولګوي ولې چې د عالمي ورځ ده د عالم کار دا دی چې غیر سیاسي طریقه باندې
بس موږ دا خپل اواز اوچتولی شو. دا منبر دی او دا د الله کور دی او دا ستاسو حیا په موږ باندې ګرانه ده، نو بس کلیام د کفر قانون ماتو او تاسو د حیا طرف ته رابلو. ټولو کې پهلا نمبر د تعلیم او د نالج ټیکهداران چې هغه وایي تا نه انسان جوړو، تعلیم حاصل که انسان بشي. دا د تعلیم ټیکهداران په دې ورځ باندې په سکول کې دا مانځي. خیر دی که کور کې د پلار ساده شډل بډل پښتون دی او مور دی شډله پښتنه ده، نو هغه خو به د ګل وړو راوړو ته نه پرېږدي، سبا له سکول ته ګل راوړئ. او دا خو شریک تعلیم دی، مخلوط جنکۍ هلکان شریک دي، نو که هلته نشئ کولی دا پلیتي خیر دی دلته کوئ. دا د نالج او د تعلیم ټیکهداران. کم تعلیم چې تا دې ته رابلي هغه خو تعلیم شو، او کم تعلیم چې تا انسانیت ته رابلي چې ته انسان یې نو انسان شه، نو هغه تعلیم نه شو. هغه چې دا د مولیانو خبرې دي، اډوانس زمانې ته ګوره او دې د مولیانو خبرو ته ګوره. خیر دی که لور دې تختی، خیر دی که خور دې چا سره تختی، خیر دی که په خپلو سترګو باندې ښځه بې ځایه وینې، هېڅ خبره نه ده چې دا جنسي ازادي ده. زه وایم ستا دا تعلیم مبارک او زما د قرآن تعلیم مبارک. یا ایها النبیو عرضے کہ یا ایها الذین آمنو دے، یا ایها الناس دے، پدې ځای کې چې د حیا خبره راغله نو پروردګار وی یا ایها النبیو اے زما ګله قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، محبوبا خپلو ښځو ته ووایه او خپلو لوڼو ته ووایه، د خپل کور نه شروع کا، ونساء المؤمنین، او بیا کلیام د ټولو مؤمنانو زنانو ته ووایه، یدنینا علیهن من جلابیبهن، بس په خپل مخ باندې پړونې اویزان کوي، پرده شروع کوي. پروردگار آقا ته حکم کوي د خپل کور نه شروع کا، تمام انسانیت ته خبر ورکا چې نن نه پس حیا شروع کوي. یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. الله دا د حیا او د پردې حکم دی ولې نازل کو؟ ولې دی وویل چې خپلو بیبیانو نه شروع کا او ورته ووایه چې غټ پړونه په مخ اویزان کا او لویه بورکه واچوه، جلباب ویلی کېږي صادر ته، هغه صادر چې سر نه تر خپو پورې پکې زنانه پټوي. پخوا دا بورکې نه وي، پخوا غټ صادرونه وو چې هغه به یې د سر نه خپو پورې خبرې. یو صحابیه راله یا رسول الله زه دلته درس ته مونځ ته راځم خو صادر را سره نشته. دومره غټ صادر به یو زنانه سره و چې اکا بلې زنانه ته وایي سبا نه دې خپل صادر کې دام راوله. هغه وایي مونږ به دواړو صادر تو کړی و، دواړه به پکې د سر نه تر خپو پورې پټي وو. نو یو زنانه چې دا صادر تو کړی وایي څومره حیا به. نن خو مونږ بورکې جوړې کې، خو برکه کمیس واچوه نو ښځه کې کمیس نه ننوځي، په زور په کشته یې ننباسي. نو دا خو د کور کمیس دی، دا خو برکه نه ده. برکه خو ویلی کېږي دې ته چې ستا اندام پکې نه ښکاري. نو چې ته مخکې شاته ستا وجود غوښې بیلې پکې ښکاري، دا خو برکه نه ده. دا تا ته چا ویل چې برکه ده؟ دا خو کمیس دی، دې نه د کور کمیس کې زه راځه. برکه کولو ته وایي، برکه اندام نه ښکاره کېدو ته وایي، برکه پارټس آف باډي هغه پټېدو ته وایي.
دا نه چې د باډۍ هر حصه دی بیله بیله ښکاري، دا خو برکه نه ده، دا خو سړی نور راکاږي. حکم راغی ووایا خپل اهل و عیال ته، بچو ته و لوڼو ته او زنانو ښځو ته ووایه یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن. دا ډېره نږدې او ښه خبره ده چې دې سره به د کمسلې او د اصل ښځې فرق کېږي. ډېر عجب انداز قرآن اختیار کړی. ذلک ادنی ان یعرفن، دې جلباب او برکې سره، دې حیا سره، دې صادر سره، دې پړوني سره، دې بهترین لباس سره چې سر نه خپو پورې پکې ښځه پټوي، فرق به ښکاره شي چې کومه ډمه ده او کومه حیاداره ده. ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین. نو چې کله تاسو برکه واچوئ او ټولې پټې شئ، فرق به ښکاره شي، نو بیا به کم چې فحاش و باش و خراب ځوانان او ولکان دي، نو هغوی به هغه ښځه نه تنګوي کومه چې په حیا کې ده، او هغه ښځه چې بې حیا ده نو هغوی به خپل ښکار پېژني. فلا یؤذین، حیادارو ښځو صادرو پړونه په سر کوي چې تاسو څوکونه چیړي. یاره جي دا فلانې جنۍ خلک تنګوي په لاره کې، او فلانې تنګوي او فلانې تنګوي. کله هم داسې نشي کېدی. زمونږ ښځه څوک ولې نه تنګوي؟ زمونږ لوڼه څوک ولې نه تنګوي؟ زمونږ زنانه څوک ولې نه تنګوي؟ نشي کېدی. رخ مه ورکوه، پرده پوره اختیار کا، لباس پوره اختیار کا. کله به نشي کېدی چې ستا حرمت ته دې څوک وګوري. نو اسلام د حیا دعوت ورکوي. حیا صرف د اسلام شعار نه، د جناب آدم علیه السلام نه تر اخیری نبی او د دمه پورې د هر مذهب اسلامي او آسماني شعار حیا ده. داسې نه چې مخکې مذهبونو کې نه به وروسته راغله. هر آسماني مذهب، هر خداوندي نظام، هر آسمانی قانون کې حیا دا مست وه، دا اهم وه. تمام انسانیت په حیا کې رنګو. یو ځل چې رب قانون نازل کړی دی، حیا یې ورسره سمه نازله کړې ده. افسوس چې نن حیا ختمیږي، او یورپ او کفر هغوی خو ښځې ته د ښځې حیثیت نه ورکوي. ما خو درته وویل د اسلام نه مخکې د هغوی فکر دا و، د هغوی ذهن دا و چې ښځه انسان نه دی. دا د هغوی فکر و، ښځه انسان نه دی. دا ټیک د یو مخلوق دی خو انسان نه دی. اسلام چې راغی اعلان یې وکړو چې ښځه انسان نه، د ښځې برابر حق دی تا سره. ښځه یو مور ده، ښځه یو لور ده، ښځه یو مقدس حیثیت لري. د ښځې په میراث کې حق دی، د ښځې تا سره په کور کې حق دی. ښځه د کور میرمنه ده، او ښځه ستا د اولاد ړومبی درسګاه ده. اسلام چې دا اعلان وکړو، اوس پابندي ولګېده، تاسو به پرده کوئ، ستاسو حیثیت اوچت دی، تاسو به په کور کې یئ. کله چې اسلام دا حیثیت او عظمت ورکو، یورپ پریشانه شو چې موږ څوک د ټیشو په رنګ استعمالول، او خو ډېر مقدس کړل او سنبال یې کړل. دویمه لاره اختیار کا
یره جی دی تاسو باندې پابندي لګئ ستا ازادي ختمی وی دا د صادر کې ګرځي او ته دې همداسې ګرځې ګوره روزګار تا له نه درکوي کاروبار کې تا نه شریکوي بهر تا نه ګرځئ په مخ باندې د صادر او پلو اچئ ګوره اسلام تا سره ظلم او زیاتې کوي اوس په دې نوم 2 نمبرۍ باندې هغه مسګایډ کوي غلطه خویې او بیا یې بهر روکیستا دغه مقصد ښځه نه ده د ښځې حقوق نه دي خپل شهوات سړول دي خپل حرص پوره کول دي په باړ کې دننه ګډې ولاړې دي لیوه راځي بهر نه ورته آواز کوي ګډو ستاسو ازادي د شپونکي ظالم تباه کړې ده وګوره د اوښان ازاد ګرځي وګوره دا زمري انده آزاد ګرځي وګوره بهر اتیان آزاد ګرځي او تاسو یې په باړ کې بندې کړي ستاسو ازادي برباده کړې ده دې ګډو احتجاج شروع کو شپونکیه زمونږ ازادي ما اخله بس شپونکي چې باړ کولو کو یو شپې دپاره نو سحر دا ګډې دل دل پرتې وې کم یو ځای کې لیوه وهلي کم بل ځای کې شرمخ وهلي کم بل ځای کې د زمري ښکار شوي کم بل ځای کې ذلیلې پرتې سحر شپونکی راغو ورته وایي ما ازادي تاسو ته درکړې وه تاسو غلطه ازادي په خپل فکر کې استعمال کنو انجام همدا شو ښځه ازادي غواړي زه تا نه تپوس کوم په یو دفتر کې یاره چې دی روزګار ته نه پرېږدي په یو دفتر کې 10 کسه کار کوي په هغې کې 3 ښځې دي او 7 سړي دي او دا شریک دي موږ دې ته وایو دا روزګار دا دفتر نیم کا یو اړخ سړو دپاره که یو ښځو ته کا سړي دې کار کوي ښځې دې کار کوي ښځو ته به ښځې راځي سړو ته به سړي راځي اوس ته جواب راکا چې موږ کله دا خبره کوو په دې کې د ښځو روزګار کمیږي او که زیاتیږي مخکې 3 ښځو سړو سره کار کول هغه خو بربادي وه چې کله د دفتر بیل کو دا دفتر 3 ښځې سنبالولی شو نه دې دپاره به اوس 8 ښځې پکار وي 10 ښځې پکار وي نو برتیانې ډېرې شوې که کمې شوې د ښځو حق زه ورکوم که ته ورکې په یو یونیورسټۍ کې 6 ټیچرانې دي او 14 ټیچران دي عقل هم په ځای راوله او په هغې کې مخلوط نظام دی جنکۍ هلکان مکس تعلیم حاصلوي زه ورته ویم یونیورسټي په منځ باندې نیمه کا مین وومن پې ولیکه زنانه د یو طرف کې سبق حاصلوي او هلکان بل طرف کې اوس چې څومره کلاسونه په ټوله یونیورسټۍ کې دي دا به A او B ته تقسیم شي همدقه کلاسونه به همدومره اندازه کې د جنکو دومره اندازه کې د هلکانو شي نو اوس چې څومره استادان او مثال شریک تدریس او درس کوي چې کله ځان ته پارټیشن جوړ شو ځان ته ځای وټاکلی شو په هغې کې دا 6 استادانې کار کوي دلته به ضرورت اوس د شوی نو برتیانې زیاته شوې که کمې شوې اوس ښځو ته دا حق د روزګار ته ورکوې که زه ورکوم د اسلام ته خو راشه سلنسر به دې بیا دوړه کوي ته مسلمان سره خو کښېنه چې ته د ښځو د حقوقو علمبردار او که اسلام دی د دې مطلب دا نه دی چې دې ښځو له حق ورکوي د دې مطلب دا دی چې دی ښځه په شان د وینځو 1000 استعمال کړي او روزمره تاسو نیټ باندې ګورئ فلانی یونیورسټۍ کې په فلانی باندې د 3000 جنکو کیس دی په فلانی باندې د 1400 جنکو کیس دی په فلانی باندې د 600 زنانو د حرمت او د عصمت د تار کولو کیس دی دا څوک روچتوي نه کفر وی خاموش مونږ خو غواړو همدا چې دا نورم ترقي وکړي دا نورم پرمختګ وکړي دا پلیتي خو نورم عام شي
په هر ځای کې بورډ لګېدلی دی او په هغې باندې د یو څیز مشهورتیا ده، ورسره د مشهورتیا دپاره د جنۍ تصویر. ضرورت څه دی د جنۍ د تصویر؟ دا فکر دی چې عام کول غواړي. او ته خبرې ستا د صوبې ستا د ملک یو وزیر یورپ او کفر ورسره واده وکړه چې موږ ستا صوبې له دونه قرض درکوو، نوم یې نه علم. دا د هغه د خپلې خولې خبره، واده یې ورسره وکړه چې ستا صوبې له زه دومره قرضه درکوم. 2 میاشتې پس ټایم پوره شو، دی تینا مطالبه کوي هغه قرض را. هغوی ورته وایي نه، تاسو زمونږ قانون باندې ګوتې اوچتې کړي دي، لحاظه قرض تاسو دپاره زمونږ طرف نه ختم شو. او ورته وایي دا کله مونږ خو خبر هم دی. وایي بله ورځ تاسو د جومات کسانو په فلاني ځای کې احتجاج کولو، پېښور کې یونیورسټي روډ باندې هلته ساین بورډونه لګېدلي وو، په هغې باندې د جنکو تصویرانو او ستاسو کسانو هغه شلولي دي او سوځولي دي. تاسو زمونږ د شعار توهین کړی، لحاظه تاسو ته به قرض نه میلاویږي. یورپ وایي تا نه خبر نه ده، دا کوم ساین بورډونه ته وینې او په دې دا د جنکو تصویران دي، دا سوچې سمجې پلان دی. دا داسې نه دی چې بس ما تصویر چاپ کوم مې لګو. دې پسې شاته یو لاس دی، دې پسې شاته د کفر تحریک دی. په دې باندې ستا د ایمان اندازه معلوموي. دا عام خبرې نه دي. خو مسلمان خو جهالت هم ډېر شو، شکر دی مطالم نشته، ټیک ټاکو ته ټامیان پاتې شو، الکان دمان شو. نو دی سره به د پوهې ته څه خبره وکړي چې فلانی دا وویل او فلانی دا، هغه ذهن دا نالي. ولې نالي؟ هغه خو تعلیم سره او مطالعې سره او دنیا سره واسطه نشته. هغه ټیک ټاک او فیسبوک کتل دي او نور پلیتیانې کتل دي. دا هغه په دې نه پوهېږي چې دا څه وایي، او وایي بس دا د علماو خبرې. خدا را نن عالمي ورځ د بې حیایۍ منظرې کېږي. اهل اسلام او مسلمان هغه د دې نه لرې دی. بس ته خپله حصه واچوه، د قیامت په ورځ به پروردګار وایي د بې حیایۍ ورځ وه او هغه په عالمي سطحه منځلی کېده، تا پکې څه حصه کړې؟ ای الله ما د دې ورځې نه ډډه کړې، که بل څوک مې نه دی منع کړی، وس مې نه و، چغه مې نه شوه وهلی. الله دې ورځې نه ما ځان بیزاره کړی، لاس مې پورته کړی، رب کائنات به په دې عظیم جرم کې تا ته براعت درکړي او تا به محفوظ وساتي. وبه وایي درته چې ته په دې جرم کې شریک نه. او که ته هم پکې څه واشوله، یاره زمونږ په دې کار باندې څه کېږي؟ هېڅ هم نه کېږي. د خدای کلم نشي کمولی، د الله قانون کلم نشي بدلیدی. د حیا تعلیم 1400 کاله مخکې د حیادار فاطمې حیادار پلار راوړی دی، هغې کې فرق نشي راتلی. صرف ته پکې ښکاره شوې، که حصه دې واچوله ته به په دې کې ګرفتارې، او که بیزاري دې اختیار کا، قیامت په ورځ باندې به ته مؤمن د دې نه آزاد دی. نو انشاءالله بې حیایۍ نه به ځان جدا ساتو. په خپلو ښځو بچو باندې به دا خواري او محنت کوو چې حیادار لباس واچوي. هغوی ته به انشاءالله د برکې او د حیا د صادر د دې دعوت ورکو. رب کائنات دې موږ ټولو ته د حیا لویه برخه نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمدلله.